کور ایج وای دا قانون دی چې چا کور په واده نه کړی کور په کرای نه ورکړي دی راغلی د درې وزارت ورکړی دی زموږ سره بدماشي خرڅوي او دا یو خبر ده د سیاسي خلکو سره پنجه اخیستې وه دو د سرکاري ملازمینو سره پنجه اخیستې او هغه سرکاري ملازمین چې دا ملک چلی دا ملک دا سرکاري ملازمین چلی دی له دې سره پنجه واخیسته کم خلکو سره زیاتې شوی دا پرویز خټک دا وزیر خزانه په ټي وي راشي معافي دي غواړي د ملازمینو نه مهنګايي په هر میاشت کې د پېټرول قیمتونو کې اضافه کیږي او د هغې سره مهنګايي راځي او د هغې مهنګايي ډایرکټ متاثره خلک چې هغه سرکاري ملازمین دي ځکه چې سرکاري ملازمین هغه تنخواه ده کومه چې 2 کاله مخکې وه او مهنګايي چې دا ورځ ته ورځ زیاتېږي نو موږ دا وایو چې د مهنګايي په تناسب سره په تنخواهګانو کې زموږ اضافه وکړي زمانم سید خطاب دی زه د آل ډپارټمنټ ټرانسپورټ اسوسییشن صدر یم پرون چې دا کوم ملازمین زموږ تللي اسلام آباد ته دا د خپل حق دپاره تللي په دې ملک کې تاسو مهنګايي وګورئ تاسو په دې ملک کې دا بجلي وګورئ داسې د ګیس بیل وګورئ زه په خپله بې حیثیت د ټرانسپورټ صدر یم زما 25,000 روپۍ تنخواه ده 10,000 روپۍ ما پسې د بجلۍ بیل راځي 6,000 روپۍ په ما پسې د ګیس بیل راځي داسې بیا د اوبو بیل راځي د بمبې بیا تقریبا دغه 10,000 روپۍ د کور کرایه ده دا به لکه د کم ځای نه پیدا کېږي او دا ملک خو زموږ ملک دی دوی په دې ملک کې پیسې نشته په دې ملک کې کارخانې نشته په دې ملک کې هر څه چېرته لاړل تاسو ګورئ په دې سکرین باندې په کروڑو روپۍ اوړي په بیگ کې څوک وړي یو وزیر له ورکوي یو وزیر لګي بل MPLA ورکوي نو موږ د خپلو حقوقو دپاره تلو او انشاءالله موږ به د هغې پر ورځ جنګېږو څو پورې زموږ ته زموږ حق نه دی میلاو شوی او دې حکومت له خو لږ شرم پکار دی دې په خپله څونه موده په دې اسلام آباد کې ناست وو جنکۍ به یې ګډولې ګانې به یې کولې موږ خو پوره من خلک وو تللي وو خپل حق غواړو او دغه ځای د حق د غوښتو دی ځکه ځو او بل په تېره پیره هم موږ تللي وو خو وزیر داخله چې و هغه لږ انسانیت پکې و د دې ملک سره به یې مینه وه موږ پوره من تللي او پوره من واپس راغلي وو دا شیخ رشید چې دا زموږ د دې اوس چې کوم وزیر خزانه دی زما په خیال چې یا خو د په دماغو کې فرق راغلی ځکه دله لور خور څوک نه ورکوي دله څوک کور ایج وایي دا قانون دی چې چا کور په واده نه کړی کور په کرای نه ورکوي دی راغلی د درې وزارت ورکړی دی زموږ سره بدماشي خرڅوي او دا یو خبر ده د سیاسي خلکو سره پنجه اخیستې وه دو د سرکاري ملازمینو سره پنجه اخیستې او هغه سرکاري ملازمین چې دا ملک چلی دا ملک دا سرکاري ملازمین چلی دی له دې سره پنجه واخیسته ستاسو ډیمانډ څه دی او لکه څه مطالبات زموږ ډیمانډ خو دا دی چې زموږ کومه مهنګايي روانه ده د دې په مطابق د سرکاري ملازمینو له اضافه وکړي او اوسلنډ کې دې وکړي لکه اوس د کورونو کرایه ده 11,000 10,000 روپۍ دې موږ له راکوي 1,200 روپۍ داسې میډیکل الاونس دی موږ وایو که پرس که دا کوي دا مهنګايي چې نن کومه دا دې په ځای ودرې موږ یې تنخواه نه سیوا کوي بل چې کم زموږ ملازمین یې نیولي په اسلام آباد کې هغه دې فوراً ریا کړي کم خلکو سره زیاتې شوی دا پرویز خټک دا وزیر خزانه دې په ټي وي راشي معافي دي غواړي د ملازمینو نه ولې موږ دا ملک زموږ نه دی موږ په دې ملک کې نه اوسېږو دا خاوره زموږ خاوره نه ده نو زه ستاسو د پروګرام په وساتل سره بیا ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او زموږ د ملازمینو خبرې تاسو حکمرانانو ته ورسوئ موږ به د هغې پورې جنګېږو چې څو پورې زموږ دا حقوق موږ ته نه میلاو شي موږ خو لا اول کوشش کوو که نه چې دا زموږ دا مطالبات چې دي دا په مذاکراتو حل شي ملک زموږ دی خو که پرس کا زموږ دا مسلې حل نه کړي زموږ صوبایي صدر اکبر خان مومن موږ ته بیګا په ټلیفون خبرې کړي چې په 15 تاریخ باندې به ټول راځو او څونه ملازمان په دې کې یوازې کلرکان ټرانسپورټ نه دي په دې ملک کې څونه سرکاري ملازمین دي دا زموږ مشترکه خبره ده زموږ مشترکه مطالبات دي نو انشاءالله به 15 تاریخ باندې به موږ اسلام آباد ځو او پوره من به کوو موږ پوره من خلک یو ملک زموږ دی نو انشاءالله چې او زه ستاسو په دې پروګرام سره بیا په وساتل سره یم شیخ رشید ته هم سرکاري ملازمین نه قرار شه دا سرکاري ملازم یوازې یو نوکر نه دی سرکاري ملازمین سره چاته خاندان دی د سره کډه ده سره قوم دی نو د دې قصو نه قرار شه زموږ چې کوم اجازه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول زه د عوامي پیغام نیوز ډېر زیاته شکریا ده کوم چې زموږ د اماتې ګوډې خبرې ستاسو په ذریعه باندې ارباب اختیار ته رسي څنګه چې تاسو وی نن زمونږ په ټول ملک کې
احتجاج او دفتر مکمل تور بندي وی طالباندي و او دا پدی وجه باندې چې منګه پرون په اسلام آباد کې زمونږ بلګرو استادانو صاحبانو کلرکانو امورونو احتجاجي مظاهره کوله. هغه احتجاجي مظاهره باندې حکومت ډیر زیات شیلینګ کړي هغه باندې لاټي چارج کړي په دنیا ملګری زم زخمیان شوی دي سترګې چا خراب شوی دي چا سر مات شوی چا لاس مات شوی چا خپل مات شوی نو دا انتهایی ظلم دی. منګه د دې انتهایی مزمت کو منګه کله چې د ملګری اسلام آباد ته تری دي سدیل نه تری چې منګه یا اقتدار له یا د عمران خان نه یا د شیخ رشید نه کرسي له حکومت یې خو منګه ستب دا وایو چې زمونږ د مسایل د مشکلات تی منګه واوري او زمونږ د مشکلات حل کړي. زګه دا د زګه وایو چې د خلک ته د زمونږ د ملک مشران دي زمونږ د قوم مشران دي زمونږ د وطن مشران دي د سرکاري ملازمینو ډیر زیات مسایل او مشکلات دي د ډیر وخت نه خو منګه هر وخت خپل چغي وهلي دي خپل دغه وکړه خو هیڅ یو حکومت هم لکه زموږ سرکاري ملازمینو د مفاد لپاره خبره نه کوي او د هغوی په حق کې خبره نه کوي. بهرحال هغه خو بیا هم مونږ بلاړو احتجاج به وکړو جلسه جلوس په وکړو په لګ ډیر سبانه به وګورلو هم وایي ټیک ده خو بهرحال اوس چې موږ لاړ شو موږ وਹੀ نو د انتهایی ظلم د انتهایی زیاتې په خپل د عمران خان چې د 24 ورځې درنه په اسلام آباد کې کړی ده د هیڅ چا سره دی دی خو چا نه دی والے حالانکه موږ ته پته چې باقي وسنه نه کېدل هر څه بګیدل هر څه غلطي پلتي هر څه بګیدل خو بهر حال د چا سره دی ویلي او اوس چې لکه د بخپله په اقتدار کې د خبره وکوله چې کله زه په اقتدار کې راشم سرکاري ملازمین له بدا او کم سرکاري ملازمین له باغ او کم سرکاري ملازمین به کم از کم تنخواه چې د یو تیر سنی برابرۍ بهر حال هغه ټول خبرې چې دا غي نو منکر دی هغه خبره ته خپل یاد نه موږ ته بار بار دهانیانی کوزګه چې دا مختلف ویډیوګانې مختلف تقاریر د چې هغه موجود دي خو بهرحال لکه هغه باندې دی اوس عمل درآمد نه کوي اوس په بل نشه کې ناشته بهرحال دا د اقتدار د کمنه شي دا ډیر لږ وخت ډیر کم وخت د بم سوال بیا دغه نه بیا د پر ملک بیا ځای نه د دې غریب خلکو د ازار د دې بدوای چې دی وਹੀ کنه نو په دې ملک بیا ځای هم نه لکه سبق دی بیا 15 کال حکومت ته 2.5 کال تقریبا تیر شو 2.5 کال پاتې دي هغه 2.5 کال چې دی هغه به هم د سترګو پرب کې تیریږي او ډیر په تیزی سره روان دي د بم لړ شي د بم خبره ختم شي د تاسو لا عمل چې لکه تاسو به کله راوځي. بهرحال موږ ته د مرکزی صوبایي قائدین د طرف نه د هدایت چې نن تاسو په ټول ملک مظاهري وکړو طالباندي وکړي او د دین علاوه بیا په 15 تاریخ باندې په اسلام آباد کې موږ ان شاء الله مظاهره کوو هغه مظاهره درنه به ترسو پوری چې زموږ مسایل او مشکلات مطالبات حل شي نه یا به زموږ ان شاء الله زموږ د حکومت نه ټول غټ خبردار چې تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ مهنګای په هر میاشت کې د پېټرول قیمتونو کې اضافه کیږي او د هغې سره مهنګای راځي او د هغې مهنګای ډایرکټ متاثره خلک چې هغه سرکاري ملازمین دي ځکه چې سرکاري ملازمین هغه تنخواه ده کومه چې 2 کال مخکې وه او مهنګای چې د ورځ ته ورځ زیاتېږي نو موږ دا وایو چې د مهنګای په تناسب سره په تنخواهګانو کې زموږ اضافه وکړي په هر کال په جون کې به اضافه کېده خو څه کاري په جون کې په تنخواهګانو کې اضافه نه ده کړې نو موږ د مهنګای په تناسب سره په تنخواهګانو کې خاطرخواه اضافه وکړي دغه شان هاوس رنټ او میډیکل الاونس چې موږ ته کم ملاوي هغه انتهایی کم ده نو موږ وایو چې دا هاوس رنټ الاونس کم از کم دونه راکړي چې 2 کم کوارټر کې خو به کېږي که نه د دې نه علاوه میډیکل الاونس موږ له 1500 روپۍ راکوي نو چې یو ډاکټر له لړ شي هغه له فیس ورکړي نو 1500 روپۍ د هغه د خپل فیس اخلي بلا چې ټیسټونه او دوايانې دغه ته ولیکي نو موږ وایو چې کم از کم دومره فیس میډیکل الاونس موږ له راکوي چې کم از کم هغه یو مریض خو د میاشتې موږ ته سر ته رسولی شي که نه نو زموږ دغه مسلې دي چې دا بیسیک مسلې زموږ دي نو د دې نه علاوه خو زموږ د موږ وایو چې دا منګوره چې دا خاص کر موږ په دې باندې دا کوو چې منګوره د بیگ سیټي شي زموږ سرکاري ملازمینو په دې ملکن ډیویژن کې انکم ټیکس کټ کیږي نو ملکن ډیویژن خو ټیکس پروزون دی دلته کې بلکونو په اربونو روپو کاروبارونو خلک دا ټیکس نه کټ کیږي خو زموږ د تنخواهګانو په هره میاشت کې 200-300 روپۍ ټیکس کټ کیږي نو موږ وایو چې کبل فرض ملکن ډیویژن کې په کاروبارونو باندې ټیکس نشته نو زموږ په تنخواهګانو ولې ټیکس دی نو موږ وایو چې دا ټیکسونه زموږ نه کټ کیږي تاسو دا ډیماند پوره نه کوئ تاسو احتجاج به کم هدف وي ان شاء الله 15 تاریخ باندې موږ اسلام آباد ته ځو او دا وخت پورې به زموږ درنه جاری سو پورې زموږ د مسایل او مشکلات حل شوي نه